د جمعې د مونځ د لومبني اذان نه بعد که کم خلک ګټه وټه کوي، دکانداري کوي، تجارت کوي، زمینداری کوي، د دې څه حکم دی؟ نو ګوره دا مسله ځان سره یاد ساتئ. په دې کې زمونږ 50% خلک ګوره په دې غلطۍ کې، په دې ګناه کې دا مبتلا دي چې د جمعې لومبنی اذان وشو. عام طور زمونږ په دې پاکستان یا افغانستان په دې علاقو کې اذان د جمعې لومبنی چې دی دا ماسپښین ټایم چې څنګه داخل شي 12 نیمو نه بعد بس 12 نیمې دا اذان کیږي. ټیک شوله. نو د لومبني اذان نه بعد که دکاندار دکانداری کوي، که تجار تجارت کوي، که زمیندار زمینداری کوي، دا به ټول مکروه تحریمی ناجایز وي، دا به ګوره په حرامو کې مبتلای. نو په دې کې زمونږ خلک به احتیاطي کوي چې ټول ورځ حلاله وګټي او په دغه لږ ټایم کې د خپل تجارت بند نکي، نو د په دې ګټه کې حرام مال رادن نشي، مکروه تحریمی کې دی مبتلا شي. د دغه اذان نه بعد ته د جمعې په تیاری کې خو لګېدی شي چې یا ته غسل کې، یا ته کپړې بدلې، یا ته سر سنت اخلي، د جمعې د تیاری دپاره ته لګې. نو په دغې کې خو ته لګېدی شي. خو د دغې نه علاوه د لومبني اذان نه بعد که څوک په خوب کې دی، که څوک ګپو شپو ته ناستی دی، که څوک په تجارت او په دکاندارۍ کې دی، که څوک ډریور ګاډی چلی، دا به ټول ناجایز وي. یو ایمرجنسي حالات وي، چاته مریض وي، مریض بوزي چرته، یو ایمرجنسي حالات. نو ایمرجنسي حالات بیل سیز دی، هغې شریعت گنجایش ورکوي، هغې اجازت شته، خو دا خو به ایمرجنسي حالات نه وي. نو لحاظه بعضې کس راولګي دکان ته ماشوم کینی، نو هلکه تا ماشوم کینی او ټیک ته ماشوم به یو څیز خرڅ کړي، د ده دپاره به ګناه نه وي. خو چې کوم ول راځي هغه خو غټ سړی دی که نه. نو لحاظه قرآن کریم کې دا راځي چې کله د جمعې د مانځه دپاره اواز وشي نو تاسو د جمعې مانځه طرف ته لاړ شئ، او چې کله د جمعې د مانځه نه فارغ شئ نو بیا په ځمکه کې خواره شئ او تاسو د خپل رزق تلاش وکئ. نو دې وجې نه علما وایي چې د جمعې مونځ وشي او د دې نه پس څوک د رزق په تلاش کې وځي نو دغه رزق کې به برکت ډېر وي، او دغه رزق چې کم دی دا به مزیدار وي او د دې به برکت سیوا وي. ټیک شوله. نو لحاظه دا مسله د ځان سره یاده کوي، برای کرم په دې باندې عمل وکئ، دا په خپل هم زده کوئ او دا ملګرو ته ورسوئ چې ګوره د جمعې لومبنی اذان وشي نو د دې نه پس اخیستل، خرڅول او د جمعې د تیاری نه علاوه په نورو کارونو کې لګېدل دا به ناجایز وي، دا به حرام وي. دغه ګټه چې کومه دا به مکروه تحریمي وي. داسې یو کار دی چې تا د جمعې د تللو نه نه منې کوي. په لاره باندې دوه ملګري دوستان روان دي او بیه یې وکړله، یو وایي چې زه موبایل خرڅوم، بل وایي په ما را خرڅ کا، او دې ته ودرېږي نه، په لاره روان دي او هغه ورله پیسې ورکړي ورته موبایل والي، نو ټیک ده دا بیعه به ټیکي او دا به درسته وي، دا به ناروا نه وي. خو د دې نه علاوه که د جمعې د مانځه نه ته بل کار رامنې کړی وي علاوه د تیاری نه، نو دا به مکروه تحریمي، دا به ناجایز وي او دا به ناروا وي. دا مسله جي ضروري مسله ده. صحیح شو جي؟ جزاکم الله. د جمعې په خطبه کې چې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي نو درود به وی که نه به وی، یو دا ضروري مسله ده. ګوره بله دا ده چې د جمعې د دویم اذان جواب چې کوم دی د خطبې دپاره چې کوم اذان کېږي د دې جواب به ورکې، دا ورکولی شي که نه شي ورکولی. د اذان جواب چې مؤذن سوی او ته جواب ورکې دا یو مستحب عمل دی او بهترین عمل دی. خو د جمعې د دغه اذان جواب شته دی که نشته دی. بله دا ده چې د خطبې په ټایم کې سلام اچول څنګه دي. ټیک شوله. دا ګناه لري که ګناه نه لري، او که چا سلام واچو نو جواب به ورکې که نه به ورکې. او د خطبې په ټایم کې دا مخصوصه ناسته نه ده چې سړی لومبۍ خطبه کې په تحیاتو شکل ناستې او لاسونه یې تړلي په نامه باندې، او بیا چې دویمه خطبه شروع شي لاسونه په دې پتونانو ایښي، دا مخصوصه ناسته څنګه ده؟ دا ثابت ته که نه ده او دا ځان له ثواب لري که نه؟ او بله مسله دا چې د خطبو په منځ کې دعا دا کولی شي که نه شي کولی؟ ځکه حدیثو کې راځي خطبو منځ کې دعا قبلیږي، ښه قبلیږي. نو آیا دغه ټیم کې به دعا څنګه کې؟ دعا طریقه څنګه ده؟ نو ګوره د جمعې په خطبه کې چې د نبي علیه السلام نوم مبارک ذکر شي که نه، درود ویل په تا باندې په خوله دا لازم نه دي. په ژبه به پرې نه خوځئ، په زړه کې به په نبي علیه السلام مبارک څه وی درود شریف به وی، خو ژبه به پرې دلته نه خوځئ، ځکه دلته خاموش کېناستل او خاموشۍ سره خطبه اورېدل دا په تا باندې واجب دي. دغه شان د جمعې دویم اذان کېږي کوم چې د خطبې اذان دی، نو دغه اذان جواب به نه ورکې. د دغه اذان جواب ورکولو دا نشته. دا مسله ځان سره یاد وساتئ. بله خبره دا وه چې د خطبې په ټایم کې سلام اچول دا څنګه دی؟ د خطبې په ټایم کې سلام اچول جایز نه دي، دا ګناه ده. خو که سلام یو سړي واچو
و که نه نو جواب ورکول هم ګناه ده. جواب به نه ورکې. داسې کس له به جواب نه ورکې، هغه ته دا سبق ورکه چې هغه ته پته ولګي چې ما دا سلام واچو نو دا ما غلطي وکړه او دا خلکو ما له جواب ځکه رانه کړو. نو نه به جواب ورکې نه به سلام اچوې. دا دواړه څه ده؟ دا دواړه ګناه ده. بله مسله دا وجي چې د خطبې په ټیم کې دا مخصوصه ناسته نه ده چې په لومبۍ خطبه کې سړی ناست د تحیاتو په شکل نو لاس یې په نامه باندې تړلي وي او نو دا ناسته چې کومه دا ګوره کتابونه نه ثابت نه ده. دې تاسې نه څوک سنت او ځان له مستقل عبادت ونه وایي. نو ګوره جمعې د خطبې په ټیم کې به ته خاموش کښېنې خبرې ونه کړې. نور که هر طریقې سره ته ناست وې نو ناسته مخصوص ناسته چې کوم ده په دې کې لازم نه ده. دغه بیله خبره چې تحیاتو په شکل باندې کېناستل دا لکه سړی په ښایسته ښکاري او یو بهتر طریقه ده. خو دې کې دا لاس په نامه باندې تړل په لومبۍ خطبه کې یو بې لاس په پتونان وږدل دا مخصوص انداز اختیارول دا چې کوم دی د کتابونو نه ثابت نه دی او دې ته چېرته څوک سنت ونه وایي لازم ورته نه وایي. لحاظه دا پرېښودل پکار دي. بله دا ده چې د خطبو په منځ کې دعا د دې ښه قبلېدل په احادیثو کې راغلي. ته به دعا څنګه کوې؟ نو خطبو منځ کې چې امام کینی بغیر د لاس اوچتولو نه لاس به دعا ته نه اوچتې او دغه شان چې کوم دی نو څه به کې په خوله باندې به دعا نه وي، په زړه کې به د عربۍ یو دعا مختصره یا پښتو دا به په زړه کې ووې. نو یقینا چې په دغه ټیم کې دعا ښه قبلیږي. شاید چې ستا دعا الله څه کړي دا قبوله کړي. دا یو څو اهم او ضروري مسلې وې چې ډېرو ملګرو یې تپوسونه هم کړي، موږ مناسب هم وګڼلې. لحاظه تاسو د ملګرو سره لازم شیر کړئ چې څومره ملګرو ته ورسي او دا مسلې اسانې شي دوی پې عمل شروع کړي نو دې سره به زمونږ او ستاسو منځونو کې څه پیدا شي؟ وقار به پیدا شي. وصلی الله علیه وسلم کې دعای قنوت پاتې شي، یعنې اللهم انا لوستل د چا نه هیر شي پاتې شي، نو آیا په سجده سهو باندې کار کیږي که نه؟ دا به بیا د سره کوي. یوه مسله. دویمه مسله دا ده که چاته دعای قنوت یاد نه وي، اللهم انا نستعینک دا چې کومه ده دا چاته یاد نه وي، نو آیا د دې په ځای باندې بله دعا دا ویلی شي که نه شي ویلی؟ دوه مسلې شوې. دریمه مسله د دې سره دا کوي چې د ماسخوتن مونځ دا تر کم ټیمه پورې کیږي او دا څه ټیم قضا کیږي؟ صحیح ده، اکثر دې باره کې ډېر ملګري تپوسونه کوي. اوله مسله خو دا ده چې په وترو کې د چا نه دعای قنوت پاتې شي، هیر شي تېنه. دعای قنوت په وترو کې لوستل دا واجب دي او واجب چې چا نه پاتې شي نو په سجده سهو باندې کار کیږي. نو بس په آخر کې د سجده سهو وکړي نو وتر یې مونځ یې وشو، واپس مونځ کولو ته ضرورت نشته دی. دویمه مسله دا وه چې که چاته دعای قنوت یاد نه وي نو آیا دی بله دعا ویلی شي که نه؟ نو آو که چاته دعای قنوت یاد نه وي نو علما کتابونو کې دا ذکر کوي چې دعای قنوت لوستل دا پکې همدغه الفاظ چې کوم د اللهم انا دي دا یادول پکار دي، دا ضروری دي. د سنت طریقې مطابق چې وتر ادا کیږي نو هغه به په دغه دعای قنوت سره لوستلو سره ادا کیږي. خو که بهرحال چاته یاد نه دی یا زده کیږي نه نو هغه د کوشش د دې د یادولو کوي او د دې په ځای پکې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دا دعا هم ویلی شي، ربنا ظلمنا انفسنا دا دعا هم پکې ویلی شي. نور داسې مسنون دعاګانې هغه هم د دې دعای قنوت په ځای باندې دا ویلی شي. دا بالکل درست دي. دوه مسلې شوې. دریمه مسله دا چې د ماسخوتن مونځ د څه ټایم پورې کېږي؟ اکثر بعضې خلک وایي شپې 12 بجې دی لکه مې کوه، څوک وایي دا 12 نه واوړې دا مونځ قضا شو. نو ګوره دا یاد ساته چې د ماسخوتن مونځ چې کوم دی دا تر د سهار د خطو پورې دی. کم ټایم چې سبا وخیږي نو د ماسخوتن مونځ قضا شي نو تر د سبا د خطو پورې د ماسخوتن د مونځ اخیری ټایم دی. د نیمې شپې نه زیات لیټ کول دا به مونځ به صحیح مکروه وي. خو دا صرف د ماسخوتن دا فرض او سنت شو. دا وتر چې کوم دی که نه دا د ماسخوتن د مونځ سره نه حسابېږي. وتر ځان له مونځ دی دا که تر سبا پورې لیټ شي، تر پېشمني او اخیري ټایم پورې لیټ شي نو د دې ثواب ډېر دی. ټیک شوله. خو د ماسخوتن مونځ چې کوم دی دا د نیمې شپې پورې بغیر د مکروهوالي نه کیږي او د نیمې شپې نه اخوا چې چا واړو نو دا بیا به د ماسخوتن مونځ بالکل ټیک دی. که چا وکړو قضا نه دی ګورئ ادا حسابېږي، خو صرف مکروهوالی به پکې راشي. نو لحاظه دا خبره د بعضې کسانو غلطه ده چې یاره د ماسخوتن مونځ چې ناوخته شي یا د نیمې شپې نه واوړي نو ګینې په دې سره دا مونځ قضا شو. نه، دا تر سبا پورې کیږي، خو د نیمې شپې نه اخوا اړول دې سره به مونځ څه کیږي د ماسخوتن هغه به مکروهه ګرځي. دا یو څو ضروري مسلې ملګرو ډېر تپوسونه کړي وو، ما چې ملګرو سره یې شیر کړو. جزاکم الله خیر.